बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद लरम चे खबे होगो तालिब इल्मानो नन जम सर टॉपिक ते पर चैप्टर नंबर 3 के पर मुंगा बायोडाइवर्सिटी चिरागा मुंगा इंट्रोड्यूस कड़वा सही रखाना बायोडाइवर्सिटी मुंगा इंट्रोड्यूस कड़वा नन जम सर टॉपिक ते क्लासिफिकेशन सतोई दे इम्पोर्टेंस सरे दे एम सरी आगा नन पर टॉपिक के डिस्कस कव क्लासिफिकेशन मुंग संग डिफाइन कवले शु मुंगा वायु द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स and subgroups on the basis of similarities and differences. Organisms sumra chum living things di da tul organisms jam sara da hage sa da arrangement kawal aga pa tartib ki kawal pa sub basis bande pa groupuna da ge jodol bya pa yo group ke da ge sub groups jodol la sub base bande da sub bunyad bande da di organism pa mens ke similarities pa bunyad bande ch pade ki yaw shan wale sumra de او डिफरेंसेस په بنیاد باندې او پدې کې د بلنا مختلف واله سمره ده دا سیمیلریټیز او د ډیفرنسز په بنیاد باندې ارګانیزم چې دی هغه په ګروپونو کې په غټو ګروپونو کې او بیا په غټو ګروپونو کې د سب ګروپونو چې په هغه کې د ارګانیزم ارینجمنت سره هغه ته وایي کلاسیفیکیشن ټیک شو خانه وس د دینه پس مونږه وایو چې را ټیکسانومي نو ټیکسانومي چې دا مونږه ټیکسانومي مونږ ستوي مونږه وی چې د it is related with such the scientific naming and classification of organism د زموږ سره برانچ اف بایولوژي دی په کوم کې چې مونږه ساينټیفیک نیمینګ او دا غنه علاوه چې د کلاسیفیکیشن اف organism چې دا په مونږه سټډي کوو دا مونږه ډیفاین کړو ټیک ده خانه وس د دې نیکسټ بیا راځي مونږه وایو چې تقریبا 10 million kinds of organism چې دا پر ارث باندې چې دي دا موجود دي خو only few پرې کې ډیسکاور شي دي مطلب څنګه چې موږ ترشي لیکچر کې هم دا خبره ما کړو 1/3 چې دي پای کې د شي دي ډیسکاور شي دي او باقي چې دي غلا فاتري Biologists identify more than 2 million kinds of organisms تقصلا پاسه 2 میلیونه قسمونه چې دا ساينټیسټ چې اوس پورې آئیډنټیفای کړلی صحیح ده په دې کې 0.5 میلیون ټایپس چې دي about 0.5 میلیون ټایپس چې دا شي دا پلانټس چې هغه ډیسکور شي دي او تقریبا 1.5 بلین ټایپس چې دا میلیون ټایپس چې دا شي ډیسکور شي دا اوس پورې دا د انیملز ډیسکور شي دي اوس راځو مونږه سشلا بیسز اف کلاسیفیکیشن په سب بنیاد باندې شوی دی ارسطاټل کلاسیفاید ارګانیزمز آن دی بیسز اف دیئر هابیټیټ ارسطاټل چې دا د ارګانیزم چې د هابیټیټ په بنیاد باندې دا کلاسیفای کړو ګروپونو کې تقسیم کړو چې په کوم ځای کې اوسېږي خو دا کلاسیفیکیشن چې کوم د ارسطاټل لاو دا څه شو دا فیل شو ولی فیل شو because some animals in the same habitat have nothing in common ځکه فیل شو دا سیستم چې داسې انیملز چې هغه په یو هابیټیټ کې اوسېدل خو په هغه کې کامن څه قسمه سیس په هغه کې کامن نو او دا غي एग्जांपल موږ څنګه لو فش ته او ټرټل لا چونکې په ایکویټیک هابیټیټ کې اوسېږي خو که تاسو فش ته سوچ وکړئ مهیته او ټرټل ته سوچ وکړئ نو دی هغه موډ اف لایف چې تقریبا دی یو بل نه په شکل کې هم جدا دي صحیح دي چې دنه کم باډي فیچرز دی هغه هم دی یو بل نه جدا دي د موږ څنګه په یو ګروپ کې دا دواړه ورواچو صحیح راخانه نو په دې خبره باندې چې بیا څه چلو شو د دې وجنا چې په یو هابیټیټ کې بعد د سي ارګانیزم موجود چې پاغو کې به کامن څه قسمه څه کریکټریسټیک به پاغو کې کامن نو په دې وجه د ارسطاټل چې کوم دا کلاسیفیکیشن نو دا فیل شو دغه نه پسې چلو شو biologists classify organisms on the basis of physical characteristics such as دغه نه پس بیا biologists څخه ورکو organism د physical characteristics په بنیاد باندې چې څه کړه دای کلاسیفای کړه څنګه کلاسیفای کړل فار ایگزامپل موږ چې یاره پروکیریوټیک دی یا یوکیریوټیک دی صحیح په دې بنیاد باندې چې بعضی کې ټرو نیوکلیس ته او بعضی کې ټرو نیوکلیس نشته بعضی کې ممبرین باونډډ ارګانیلز او ممبرین باونډډ نیوکلیس ته او بعضی کې نشته په دې بنیاد باندې هم سره یو فزیکل کریکټر راځي صحیح ده یا یونیسیلولر دی یا ملټي سیلولر دی په دې بنیاد باندې تقسیم کړل چې د یو سیل نه جوړلی او ډیر نه جوړلی او د دې نه علاوه د اټوټرافیک دی او کراسری هټروټرافیک دی دا خپل خوراک په خپل تیار یو کنه دی خوراک چې دی هغه دبل چانا دبل سورس نه حاصلای
دا د سره بیسس اف کلاسیفیکیشن دی. بیا ماډرن سیستم اف کلاسیفیکیشن چې دی دا بیا په دې فزیکل یا په هیبیټیټ باندې چو دا بیس نو په هیبیټیټ یا فزیکل کریکټریسټکس دي هغه په دی هغه بیا دغه کړه چې په دې لحاظ سره چې کلاسیفیکیشن صحیح نه راځي خو نور ورته سره کړه جینیټکس په کې اډ کو چې جینیټکس موږ باندې چې کوم جینز دي هغه سټډي هغه نه علاوه اناټمی په کې اډ انټرنل باډي سټرکچرز چې کوم دي هغه نه علاوه فزیکل اپیرنس څنګه فزیولوژي صحیح را فنکشن اف ډیفرنٹ پارټس چې کوم دي د باډیز دی او هغه سره سره ایوولوشنری هیستوري چې د کوم اډ کړه چې دا بیسس باندې بسکیږي په دې باندې با کلاسیفیکیشن کیږي. ماډرن سیستم اف کلاسیفیکیشن چې په دې بیسس باندې شوی دی. دینه پس راځي aims or importance of classification. was the classification چې د دې مقاصد سو د دې اهمیت سو هغه لرازو to determine similarities and differences among different organisms. چې سم معلوم شي چې د ارګانیزم په منځ کې چې د هغه سیمیلریټیز او ډیفرنسز چې کوم دي هغه معلوم شي. د نه علاوه څنګه to determine the evolutionary sequence of organism from simple to complex او چې د evolutionary sequence چې کوم د ارګانیزم د لکه مونږ وایو چې د common ancestors نه دار روان شي دی او بیا د یو نه بل او د بل نه بل او په دې طریقه باندې چې د سمپل کمپلیکس طرف ته راغلي لکه مونږ وایو ته ساينس وایي چې د بکټیریا نه چې دا څومره لایف چې دا لکه مطلب اول بکټیریا یعنی یونیسیلولر ارګانیزم او بیا رو دا غل پس چې دا سمپل نه کمپلیکس طرف ته راغلی نو په دې کې سچلو شو د دې مقاصد دا چې را ایوولوشنری سیکوینس چې د ارګانیزم هغه مونږ ته معلوم شي د سمپل نه کمپلیکس طرف ته. دین علاوه یو بل مقصد چې سچلو شي ټو ایکسپریس ریلیشنشپ بیسড آن کامن فیچرز او د کامن فیچرز په بنیاد باندې چې هغه تعلق چې هغه معلوم شي. څنګه کامن فیچرز په بنیاد لکه فار ایگزامپل میملز به واخلو په میملز کې چې لکه مونږ وایو چې په جسم باندې یختې خپل بچو له فای ورکه لکه نو دا کامن فیچرز دي صحیح ده خانه چې څومره انیملز موجود دي کوم چې خپل بچو له فای ورکه جو په میملز کې راځي صحیح ده دغه زموږ سره کامن فیچرز چې هغه راځي. to name and place the organism in a proper group او چې چلو شي د دې بل یو امپورټنس یا مقصد سو چې چلو شي چې د ارګانیزم چې هغه له نیمینګ وشي هغه له نوم ورکړی شي دا نه علاوه هغه په یو خاص ګروپ کې چې هغه ارګانیزم د کم سره چا ریلیټډ د چپای ګروپ کې اساسي شي هغه ذکر شي پای کې هغه کې خو دي شي. بیا راځي principles of classification. د کلاسیفیکیشن سری د کلاسیفیکیشن قوانین سری صحیح ده خانه was organism are classified on the basis of apparent similarities among them. ارګانیزم په څه باندې په کوم بنیاد باندې کلاسیفای شو چې د هغه په منځ کې کوم اپیرنٹ سیمیلریټیز وو د هغه ظاهري کوم سیمیلریټیز چې پای کې راتلو ظاهري تور چې کم یو شانوالي پکې په هغه بیس باندې کلاسیفای شو. دین علاوه ارګانیزمز are classified on the basis of their homologous structures او د homologous structures په بنیاد باندې چې دا سشو داوم کلاسیفای شوس سه homologous structures ستوي نو فار ایگزامپل ته کوم واخلو لکه وس چې لاین چې د لاین د پنځه تک تاسو سوچ وګی دا چې کوم اډو کې دی او کوم داغي جوړخته صحیح دغه شانتي کا پرس ک تاسو د شادو هغه د سوچ وګی ک تاسو د بیٹ چې کوم وینګ دی د خاپیرک نو پدې کې چې کوم د هډو کو دا کوم ترتیب چې دی لور کړای شوی دی یا د کم پای کې کارټلیج دی په دغه کې چې کوم دی په بیٹ کې صحیح ده خدای کم ترتیب چې کم دی هغه چې په کم طریقه باندې جوړلی یا د شادوګانو د لاسونه چې کم دي دا چې کدی تاسو سوچ وکړئ دا ټول چې د ول سره سیمیلر شان دي دغه ته وایي هومولاګس سټرکچرز لکه د انسانانو د شادوګانو د بیره منظري او دغه چې دي دا کوم چې مونږ یاد کړل د ول سره سیمیلریټي لري د ته هومولاګس سټرکچرز ویل شي صحیح ده. نو ارګانیزم چې دا په دې بیسس باندې هم دغه شو کلاسیفای شو چې د هومولاګس سټرکچرز چې دا غي ولا بنیاد جوړ کو. بل راځي organisms are classified on the basis of anatomical features and evolutionary history. organisms چې دا classify کړه په بنیاد باندې anatomical features means چې د دوه organism چې دا غي physical features چې دي هغه معلوم شي compare شي او دا غي چې دا evolutionary history چې کوم دا هغه similarities چې دا غي معلوم شي په دې بیس باندې چې دوی organism classify کړه. په دې باندې موږ نه ټاپک سره ترسي امید لرم چې پوه شئ به
سبا به ان شاء الله د یو نوی ټاپک سره تاسو سره ملاقات کیږي دا غي پر خپل خیال ساتئ د خپل مور پلار خیال ساتئ او موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ. ثانک یو ویری مچ.